أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن ازلم وسوق دلوی ظالم ممن دا غچانا منع چ من کول کئی مساجد الله دا الله د جماعتونو نا اندا یو ذکر چ ذکر کړي شي فیا بده کې اسمه نوم داغ دغه جماعتونو نا خلق من کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه من نه کړو دمغه دی حال کولې ناستو صحیح خبره ده چې موږ څوک جماعت کې نه پریږدي او موږ څه بیانو خو قرآن بیانو شرطن درته تاسو ماته وایو جماعت تر دراو خای چې د جماعت کې ما پریږدي چې د قرآن بیان کوم الا دا جگہ د مسلک نه دا نه کیږي نه پریږدي جماعت کې نو لوی ظالم هغه دی چې نه پریږدي جماعتونو کې خلق د دینه چې الله نوم پکې واغستې شي وسعا او کوشش کوي فی خرابها په خرابولو د دې جماعت کې په ویجاړولو د جماعت کې جماعت ابدي دیوال جوړولو ته نه وایي او مونږه جماعتونه د کورونو باندې مونږه جماعت جوړاو او د 21 وسړی کار پکې کیږي چې هغه پکې ایمان دی 20-25 هزار روپے تنخواه اخلي او 15-20 هزار د زکاتونه صدقې ټولای بل سړی پکې فائدہ نشته کوي ماته وخای داس بین جماعت کم از کم 15 کروڑ قیمت خو بده دي مسلمانانو ته فائدہ چیلنج درکوم یو کسه پاسه ماته وای دا فائدہ پکې ده نشته همدا سی بل جماعت نو دا خراب دي دا جماعتونه خراب دي دا چا خراب کړی دي کچېره دا د مسلمانانو د اجتماعي معاملات او د اجتماعي مسائل او د تربیت او د قران د خودو او د حدیثو د خودو او د عربي د خودو مرکزونه وي او په دې کې د اجتماع مسلمانانو اجتماعي مسلې وي د یو کس اجاره داری پکې نه وي د یو کس هغه ملکی پکې نه وي نه دا به بیا د مسلمانانو اجتماعي داسې جماعتونه شته دي په دې معاشره کې خډیر کم دي غټ غټ برنه لیکلي وي مسجد عائشہ رضی الله تعالی عنها حنفی یعنی چرته علی حدیث پکې رانی مسجد فلانه برکت کې لیکلي وي اهل حدیث چرته بل پکې رانه نه او وغیرہ وغیرہ دا الله جماعتونه ورشته نه دي نن اټول د مسلکیانو دي د مسلک په بنیاد باندې بهرحال ومن ازلم سوق تلوي ظالم ممن دا غچانا منع چې منع کول کوي مساجد الله د الله د جماعتونو نه ایوس کرا دا چې ذکر دی وشي فيه باغه کې اسمه نوم داغه وسعا کوشش کوي په خرابها پوران اولو د اغه اولئکم دغه کسان دي ما کان لهم چې ندي دوی یعنی ندي مناسب دی د پاره ان يدخلوها چې داخل شي په دې کې الا مگر خائفین یریدون کی خو بداوه چې دی اډو جماعت نوته نشه د مسلمانانو د وجنه او یا د دغه سکیورټي د وجنه جګه د مسلمانانو او خاص کر خو حرم ته مراد د بیت الله او دا د بیت الله متولیان دي دا ابو جهل وغیرہ او دا مشرکان دي او د بیت الله متولی څنګه دا کېدلی شي او چې کله اسلام راغی نو د بیت الله چابیان رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه واغسته او بیا د مسلمانانو په لاس کې شو هغه عثمان رضی الله تعالی مسلمان شو او بیا اوس په د مسلمانانو موحدینو په لاس کې د الحمدلله لهم دوی د پاره به فی الدنیا په دنیا کې خزي او شرمندگی وی ولهم دوی د پاره به فی الاخرته په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوي ولله المشرق دلته اوس د قبله حکم راضی د بدلیل د اغه نه مخ کې ذهن جوړي ولله اولاد پاره المشرق مشرق دی والمغرب او مغرب هم فاینما تولوا بس کم طرف ته چې تاسو مخ کوي فثم وجه الله بس هغه طرف ته مخ دی د الله کم طرف ته مخ واړی هغه طرف ته د الله څنګه چې الله شان سره مناسبه دی الله د ذات په اعتبار سره په اسمان نه بر د عرش باندې دی او علم په اعتبار سره طاقت په اعتبار سره خبر په اعتبار سره الله په هر ځای کې دی نو ته ولې اعتراض کوي چې بیت المقدس بدل شو بیت الله ته دام دې طرف تم د الله حکم دی دې طرف تم د الله حکم شو دې طرف تم د الله حکم دی نو چې الله حکم دی نو حکم منل دی د کعبه بزرګی نه ده او نه د بیت المقدس بزرګی ده دا د الله د حکم زبرګی ده دا د الله د حکم زبرګی ده
نو لله المشرق والمغرب، الله د پاره مشرق او مغرب دی. فاینما تولوا کم طرف ته چې تاسو مخ واړوي فثم وجه الله، هغه طرف ته مخ د الله دی، الله شان مطابق. ان الله بشک الله واسع لوی دی، وسعت ولد علیم او په دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې مونږ کو نو مخ ته به داسې کعبه کړله او بیا به مخ د رخ برابر کو بیت المقدس طرف ته، هغه طرف ته به مونږ کو داسې، خو منځ کې به کعبه راوسته. مدینه ته لاړل نو مدینه اخر راغله نو بیا خو کعبه ته مخ کول نه، بیت المقدس ته مخ کولو، نو کعبه به شاته پاتې کېده. دا بالکل تاسې ولکه دلته بیت المقدس او بیت الله دې طرف ته دی. 14 یا 15 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دې طرف ته مونږ وکړو، بیت المقدس طرف ته، او دا به دا حکم د الله تعالی. بیا د 14 او 15 میاشتو نه بعد الله حکم راغی چې مخ واړوه، او دا د ډیره لویه سزا و دی اهل کتاب د پاره چې الله ته قبله واغسته، او د مسلمانانو موږ تاسو د پاره لوی عزت ول تعالی طرف نه چې ما تاسو ته خپل قبله دوباره درکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ کې ولاړو او روایتو کې دي چې په رکوع کې وو او داسې راوګرځېدو په رکوع کې او دې طرف ته مخ کو. بعضی ځایونو ته اطلاع د مازدیګر منځ کې ورسېده، بعضی ځایونو ته سحر منځ کې ورسېده، خو چې کم ځای ته اطلاع ورسېده صحابه کرامو قربان شم د هغوی د ایمان نه چې هغوی به ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم به راغی نو دا یې نه کتل چې رښتیا او څنګه ولې کله څه وکړو، څوک به څه وایي، خلک به څه وایي، قوم به څه وایي، کلي والا به څه وایي، ملا صاحب مینه پرې دا خبره هغوی سره نه وه. نو په همغه مانځه حالت کې مخې واړو د بیت المقدس نه د بیت الله طرف ته، هغه طرف ته الله تعالی اشاره کوي چې هر طرف ته مخ کوي، حکم د الله دی او الله وسیع دی، الله په یو ځای کې قید نه دی. وقالو دی وای اتخذ الله ولد، الله تعالی ولدن اولاد جوړ کړی دی، الله اولاد سبحانه پاک دی الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته بخاری شریف چې لوی کنزل وکړل دی انسانانو الله ته، او هغه دا چې د ماته اولاد ګرځي، او حال دا چې ما بیبي نشته او ما دروغجنۍ، او په صبر کې الله تعالی نه لوی صبرناک څوک نشته چې الله تعالی رزق ورکوي او دی الله سره شریک جوړایي. نو دوی وایي چې الله نه ولید زوی، سبحانه پاک دی الله تعالی د دینا، بلکې له هغه د پاره ما هغه په سماوات کې باسمانونو کې دی ولا د پزمکه کې دی، کل دا ټول له هغه تقانتون تابع دی. بدیع السماوات اول پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض او د زمکه دی، و اذا او هر کله قضا چې اراده وکي فیصله وکي الله امرن دی او کار، فانما بس بشک خبر دا بل نه ده یقول او ای الله تعالی له اغکار تكون چې شاف یکون بس بیا وشي. وقال الذين ويغكسان لا يعلمون چې نه پويږي لولا يكلمنا الله چې ولي نه کوي خبري الله مونږ سره، لولا ولنا يكلمنا خبري کوي مونږ سره الله ولا تعالی ولي خبري نه کوي الله مونږ سره، او تاتینا یا ولي نه راوړي مونږ ته آیتن څه نشانه. کذالک هم دغرنګي قال ویلی الذين وكسانوا من قبلهم چې دین وړاندې او مثل قولهم د دې پشان خبري هغه هم داسې خبرې کولې لکه د موسی عليه السلام قوم چې الله دې موږ خپل وګورو. تشابهت یو شان شوی دی قلوبهم زړه د دوی قد بتحقیق سره بیان کړی دی الآیات نشانات لقوم قوم د پاره یوقنون چې یقین ساتي. په دې آیات کې خپل د سوال جواب هم دی، ان دا قران په خپل معجزې دی، دا بخبل ډېر لوی معجزه ده، واضح آیتونه دي د قران. ان بشک ارسلناک مونږ لګلې ته بالحق په حق سره بشیرن زیر ور کونکې و نذیرن او ير ور کونکې، ولا تسالو او تپوس بنکیږي تان عن اصحاب الجحیم د جهنميانو په باره کې. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان کې ډېر حریص و د کافرو چې دا ایمان راوړي دا ایمان راوړي، ډېر مؤمنان چې ډېر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ته دعوت ورکوا، تا نه به دغه پښتنه نه کیږي څوک چې جهنم ته لاړ هغه دغه غلطي ده، آیستا غلطی نه ده. ولن ترضى هیڅ شرب ترازی نه کی، هیڅ شرب تا ناراضی نشي عن کتان اليهود يهوديان. څنګه چې نو مسلمانانو هر وخت خواهش دا وي دا کافر د مان ناراضي وي چې ایمان راوړي. او دا آیت چې اوس زمونږ ستاسو په دې حالات او په دې ماحول برابر کې نو ډېر خسړې بیا پیږي په دې قران باندې. کله چې دا قران د تازه کتاب غني نو موږ ټول مر لګیو چې امریکا خوشاله کو، نو په دې شپې تو او یو کالو کې هم خوشاله نه کړل. نو الله ویلي دی ولن ترضى عنك اليهود، نه شي خوشاله وله دا له کتاب نه شي خوشاله وله. ها
خوشاله ولې شي حتا تر دې تتبع ملتهم چې ته پیروي وکړې د دې د دین. کله د دې دین پس روان شي بیا وتانه خوشحالي. نو کته وای چې مان امریکا خوشاله ده نو پوښه چې د دې دین پیروي دې کړې ده. هر چیز دې کړی دا ډیره دې کړی دا او کله دې کړی دا. دا چې کله ته قرآن وایي ته یقین وکړه هیڅ تجزیه ته د بل ضرورت نشته چې ته حالاتو مطابق ګوري ان شاء الله ته پوهیږي. قل وایا ان بشک هدى الله هدایت الله هو الهدى او مغه هدایت ته لار خدانه خود الله دا قبل تم زراور هو خيار او پويشي ولا ان اتبعت ولا ان او کچری اتبعت تا پیروي وکړه اهم د دې د خواهشات او بعد ورستو الذي اغنا جاءك من العلم چراغله د تا ته پوها ته پويشي بیا د دې خبره تا ومنله د دې يهود نصاراو د دې اهل کتابو مالک من الله نبوی تا د پارا د الله طرفنا می ولین څوک دوست ولا نصير او نه مدد کوونکې الذين کسان اتیناهم الكتاب چې ور کړې د موږ دوی ته کتاب یتلونه دی تلاوت کوي ولیغه کتاب حق تلاوته حق تلاوت حق ادا کوي د تلاوت صحیح تلاوت کوي. صحیح تلاوت څه دا مختلفی معنی دې دا د تقوا بیا درس ختمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تلاوت کو نو چې د رحمت آیات براغه نو دعا به کوله چې الله دا رحمت په موږ راوړي. چې د عذاب آیات براغه نو پناه به غوښته چې الله موږ د عذاب نه بچ کړي. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د دې احکامات دي چې وای اوکا کوا چې وای مکوا نو مې کوا بس دا حق تلاوت ته. عمر جانتنو فرمایي چې جنت او د جهنم مزل دی چې د جنت خبر اومنه او د جهنم خبر اممنه بس دا حق تلاوت ته. نو کم از کم خبر ادا ده دا ضروری خبره ده په دې تاسو پوهیږئ د تلاوت لفظي معنی چې کوم ادا کنه دا تا لام واو یا الف ته او دا ویل کیږي پشي پوست لوتا پشي پوست او پشت ورستو تلوتا والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها میاشتا دو سی تلاوت معنی کوي نو غلط نه هر کله چې تلاوت وکړو خدا معنی غلط ده معنی دا والقمر او سپوږمۍ اذا هر کله تلاها چې لاړه دا د شپې د سپوږمۍ نور سترګې پسې لاړه نور سترګې پسې نو د ورستو نقش قدم باندې تلو ته تلاوت وایي. او دا د قرآن په دې تلفظ د پاره استعمالي کیدا نو په دې الفاظو کې دا خبره پراته ده چې ته دا وایي او په پوښي او وی منی او د دې بیان مطابق به خپل عمل وکي د توي تلاوت او د توي حق تلاوت. چې د سړی تلاوت کو عربیانو مخکې کو چې تلاوت کوا منځ وکمنته نو منځ کو د سورې یوسف شروع کو نو چې سورې یوسف شروع کو چې کله دی ته ورسېدو چې یوسف علی السلام په کوی کې وغورځاو نو الله اکبر سره کو ته ټیک شو نو ورسته ور پسې دی عربیانو ویل چې یوسف علی السلام د کوی ته وغورځاو به دراوچت نه ته چې په تلاوت پویدل مونږ به سورې طه یا د سورې عجیب ټول سورتونه ډیر عجیب دي ټول ډیر عجیب دي خدا به امام تلاوت کوي او شدید ترين الفاظ بوي پکې خو مونږ به ورستو خبري گو پوي گو نه مونږ به عمل رشي څه عمل مونږ بدل شي دا خبر نه چې د څه ویلي سره پوي گو نه چې د څه ویلي. او بیا ډیر د سیاتونه بیګای ځکه مونږ تراوی کولې هغه امام دا ورستنی د سورې قیام اخیری آیت ویلي چې آیا الله قادر نه دی په دې باندې چې تاسو بیا جوړ کی اعلی ان نسویا نو هغه بار اخیری آیت چې غولستو نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بلا ولنا خو موږ چرته ویلی چرته خبر یو کله چا وړاندې مو ویلی وې دا مانځ کې خبرې کوي وابي ده اومدارنګ ډیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو امامت کو او فبأي آلاء ربكما تكذبان او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې تاسو نه پیریان ډیر کو هغه به ویلي چې لا نکذبو مونږ خو نه تکذیب کوو د هیڅ شي سره بلکې مونږ شکر ادا کوو مونږ تکذیب نه کوو بشی من نعمک درته الله تعالی د نعمتونو نه تاسو ولې نه وایي. نو صحابه کرام وبم بیا ویلي چې فبأي آلاء ربكما تكذبان اے ډلې د انسانانو پیریانو تاسو به د الله کم نعمت دروغ جن کوي
نو بیا به مسلمانان ورپسې وویلې چې الله تعالی موږ ستا یو نعمت ته هم د دروغو نسبت نه کوو، یو نعمت ته هم د دروغو نسبت نه کوو. دغه رنګې نور هم ډېر آیتونه دي، خو بهرحال د الله کېږي چې سړی پې پوهېږي. نو پوهېدل د حق تلاوت نه مراد هغه دی چې انسان په تلاوت باندې پوهېږي او بیا د عمل کولو کوشش کوي. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوهېږي، الله تعالی د عمل کولو توفیق. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اہل کتاب، اذکروا یاد کئی نعمتی زما نعمت، اللتی حغا انعمتو چی ما انعام کڑے دے علیکم پتاسو باندی، وانی او ما فضلتکم ورکڑی ویتاسو علی العالمین پٹول عالم باندی. دا یو اخری واری بیا بنی اسرائیل ته خطاب دی، دا غیغه خطاب بیا په دې زبانه ختمي کې دی رکو کې ورسته بیا نور احکامات دي. واتقوا او یریږي ځان بچ کې د ګنا نه د الله د یری یومن د اغه ورځنا لا تجزی چې پکار برا نشي بدل باور نکی نفس یوکس عن نفس د بل کستا، یا لا تجزی بدل بوا نخلی نفس یوکس عن نفس بل کسنا شیئا هیت شی ولا يقبل او نب قبول شي منها د اغینا عدل پیسی بدل یو برابری، ولا تنفعها او نب فائدہ ورکی دتا ها اغا نفس تا شفاعت سفارش، ولا هم او نب دوی سرا ینصرون مدد وکړلشي مدد به هم نکیږي. داسې زورور به څوک نه چې د بخلاص کی د الله تعالی د عذاب نه. اوس دینه بعد بنی اسرائیلو او مؤمنانو او مشرکینو ته د دې درې واړو ته د دې امام ابراهیم علیه السلام چې موږ هم هغه امام او هغه باندې خپل دین ګڼو، او دغه رنګ يهوديانو هم دا خبره کوله او مشرکینو هم دا خبره کوله. نو د هغې باره کې آیتونه دي هغه ښایي الله تعالی تاسو واورئ. وَإِذِ ابْتَلَى وَإِذْ وَرْكَلَا ابْتَلَى چې ازمایش کو ابراهیم د ابراهیم علیه السلام ربه رب داغه کله چې ازماو کو ابراهیم علیه السلام خپل رب بکلمات په یو څو خبرو په یو څو کلمو فاتمهن نو بیا پوره کړلې هغه بیا پوره کړلې. دا تقریبا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې ټول اسلام 13 حصے ده او د 13 واړو حصو کې د ابراهیم علیه السلام آزمائش شوی او الله تعالی په ټولو کې کامیاب کو. هغه یو د سوره مومنون لومبني لس آیتونه او یو د سوره احزاب آیت نمبر 36 په دې کې لس صفاتونه دي، او یو د سوره فرقان آخری رکو کې دا تقریبا 13 صفاتونه یا 13 د اسلام د پاره احکامات یا د اسلام صفاتونه په انسان کې راځي. دا په ابراهیم علیه السلام باندې الله کړیو او هغه پوره کړل. مخکې راځي وخت مختصر دی نو دی وجنه ترجمه ته تاسو توجه ورکوئ. قال اولی الله تعالی د امتحانونو او د امتحانونو کامیابی نه بعد انی بشکز جاعلک جوړومتا مقررومتا للناس خلق د پارا امام پیشوا امام مشر هغه کس چې هغه اطاعت کیږي. د جماعت امام ته امام وای او د حکومت چلون کی ته هم امام وای په عربی کې. قال اولی ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی او زما اولاد هم یعنی امامان کا زما اولاد نهم امامان مقرر کیا اللہ. قال اولی اللہ تعالی لا ینالو نرسیگی عہدی وعد زما الظالمین ظالمانو تا، یعنی دا وعده به د ظالمانو د پاره نه استا اولاد کې به ظالمانی نو زب استاد اولاد په بنیاد باندې دا دعا نه قبلوم چې اب د نکانو خلق امامانی، بلکې څوک چې د قابل وي هغه ته بدا صفت ورکوم. دلته یو اعتراض کوي خلق چې دا کم کسان چې امامان دي یا حکمرانان دي نو دا خو بد کردار دي نو بیا ولی الله ور کړی دی. نو اصل مراد دا دی چې الله تعالی فرمایي هغه کې چې زبتا امام جوړوم د ابراهیم علیه السلام په شان دي د نکانو خلق امام د نکانو خلق امام مزه مشرانو بادشاہانو فرعون او حامان او دغه نور نمرود هم هغه مراد نه دی نه.
و اذ ورکلا جعلنا چکړلمغا جوړم کړو البیت کور مثابه ثواب بار راتلل هغه ځای ته ویل کېږي چې انسان هغه تزړه غواړي چې هر وخت می قتل هر وخت ورتلې د بار را ګرځیدل بار ورتلل سو چا چې مکه نه لیدلی دا غیم خواهش وی چې د عمل لیدلی وي او چا چې لیدلی وي هغه هم دا خواهش وی چې کما بیا کته لیدلی وي نو مثابتن بار د ورتلو ځای بار د ورګرځیدو ځای للناس خلق د پارا و امنا او د امن ځای واتخذوا او مونږه دا حکم هم کړو لفظي معنا واتخذوا او جوړ کړي ونی سي مم مقام ابراهيم هغه مقام د ابراهيم نا مصلا زید منز صلات نه مصلا زید منز عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما درې خبرې چې هغه زما خواهش او یا زما اراده هغه الله تعالی د هغه مطابق فیصله کړی ده هغه کې یو خبره عمده وا چې کله امامت چې په دې مکی کې کېږي د امام د مقام ابراهیم سره ولاړی دا یو کانه دی الله تعالی د معجزې په تور باندې د ابراهیم علی السلام د خو نشانات التفاتی کړی نو ما دا خواهش چې د امام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دلته ودرېږي نو دا آیت نازل شو او الله تعالی زما د خواهش مطابق فیصله وکړه بل خواهش د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کدا بیبیانو زمونږ استاسو میندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو پرده کوله او قسم خلق راضی دي کور ته نو الله تعالی د پرده آیت را نازل کو او هغه پرده شروع کړه نو دا هم الله تعالی زما د خواهش مطابق فیصله کړی دا بل زما خواهش وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو نه خفاو نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې خدای قنور نه لګي نه دي ته ولې دومره پریشانی خفای نو الله تعالی زما د خواهش مطابق په صورت احزاب کې آیاتونه راولېګل چې خدای ډېری دي کدی خوخه نو ډېره خدای کني خوخه نو نورې خدای ته د پاره کمې نشتا بهرحال نو مم مقام ابراهیم مصلا زید ابراهیم د مقام د ابراهیم زید مانزه ان زید مانزه د امامت د پاره اوس چونګي رش ډیر زیاتی نو هغه امام هغه نه مخ کې ودرېږي کله مخ کې به امام دې نه ورستو ودرېدو دای به ځان ته مخ ته کو هغه نه بعد د کعبه کې دا واحدنا او مونږه حکم کړو الى ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی او دو زامنیو اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیہ السلام د خاندان نه یا دغه د اولاد نه ده ان طهرا چې تاسو دواړه پاک ساتي بیتی از کور زما للطائفین طواف کوونکو د پاره والعاکفین اعتکاف کوونکو د پاره اعتکاف لفظي معنی ناستا او اصلاحی معنی عبادت د پاره چې کم په جمعات کې ناستل کیږي پروژه کې او یا روزه 19 او جمعات کې وخت مقرر کې 3 ورځې لس ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې لس ورځې اعتکاف کو او اخیری رمضان د ژوند دا ټول رمضان اعتکاف کړو والركع او رکوع کوونکو د پاره السجود والركع السجود او سجدي کوونکو د پاره چې دا پاک وي صافي او الحمدلله دا اوس چې کم تنظیم د کعبه د کوم خاندان سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد دې ډېر زیات اهتمام کوي د پاکي او د صفائی الله تعالی دې موږ کرنګي پاک او صاف وساتي د شرک نه هم د بدعات نه هم کوم ګلاس کې ویني اوس پورې جانډو یو غند پکې جوړ کړي وي او یا د مومبتیانو او یا د غندونو یاد ساتي چرته چې شرکی غزه وړ غندای ښه بوی غند او عجیب خلق او ما مشته درس کې تاسو وایم چې کوم ځای کې شرکی کې داغه د سپیم په منوي اسپیم غندوی خلق خود غندای بهرحال دین د صفائی باندې محمول دی او الله تعالی د صفائی حکم کړی دی دلته هم سوره مدثر کې هم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صفائی نیم ایمان دی و اذا ورکلا قال چې اولی ابراهیم علیہ السلام رب ای زما ربا اجعل جوړ کا هاذا دا ایدا زید بلدن خار امنن د امن ولا ورزق او خوراک ورکا
اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میونا من اغچاتا آمنا چې ایمان راوړی وي منهم د اغوینا بالله فالله والیوم الاخر او پرز د اخرت باندې چونکه اول هغه دعا کړی و ابراهیم علی السلام چې زما اولاد نه امامان جوړ کړي نو الله تنبیه وکړه چې ستا اولاد نه امامان نه جوړیږي چې څوک د امامت قابل نه وي هغه ته امامت نه ورکوم نو دلته بیا ابراهیم علی السلام په دعا کې احتیاط وکړو او دعا سوال وکړو چې الله تعالی زم دې خار ولا او ته خوراک ورکه خو نیکانو خلق ته نو الله جواب ورکړي چې نه د خوراک مسله بیل ده او د امامت مسله بیل ده خوراک هر چاته ورکوم مسلمانی که کافر وي ظالم وي که جابر وي دا دنیا کې عام دي دا نعمت او دا رحمت د الله تعالی او هغه مسله چې کوم هغه خود امامت و هغه خاص د مؤمنانو پورې نو ورکه خوراک هغه چاته چې ایمان راوړي په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې قال نو ویلی الله تعالی ومن او هغه چاته هم کفر چې کفر کړی وي فامتعه نو موږ به فائدہ ورکو هغه ته متاع وی ضرورت زندگی دا مستقل فائدہ نه د ژوند متعلق فائدہ فامتعه منغ به فائدہ ورکو اغتا قلیلا لگا ثم بیا اضطره رابکاگو را مجبور بکو استقرار کی سړی راشي هغه بل چاره نه وي تختیدې نشي سړی راگیر بکو الى عذاب النار عذاب د اور د جهنم تا عذاب د جهنم تا وبئس او ډیر بد د المصير زید ورتلو هغه زید چې سړی تا ورتاو شي موږ پښتو کې متل کوو چې چرته زیو کرازیو هو ابازو ته برازي نو د دې اخر مقام به دا غوي دا کم چې جهنم ده الله دې موږ تاسو بچ کړي د ابراهيم عليه السلام دا دعا او مخکې نور دعاګانې دا الله تعالی ټولې قبول کړې دي الله تعالی قبول کړې دي همدا وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کی حدیث ته حدیث نمبر 1362 هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې و چې یا الله تعالی څنګه چې ابراهيم علیه السلام د کعبه د لپاره دعا کړې ده او د حرم او د ابراهيم علیه السلام د او د الله تعالی د پیدایش په نتیجه کې نو زه د خپل خار د مدینه د سره مینا قوم نو یا الله تعالی دام ته حرم وګرځي او د اوسیدونکو ته هم ته رزق ورکړي او د په تله کې سا وغیرہ تله د تلی هغه شیونه کې برکت واچي او د په میوه کې او د په خوراک کې برکت واچي د مدینه د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص سوال کړی دی او بیا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه کعبه مکه دا د حرم دی په دلته کې ښکار او دلته کې د ونو وهل وغیرہ حرام دي جګړه حرام ده هم د کرنګي په مدینه کې هم حرام ده دام زما حرام ده او په دې کې هم حرام ده ښکار کول او هم د کرنګي ونه کټ کول او هتیار وچتول ها بل حدیث کې دی بیا ورستو راځي چې ما تعالی تعالی اجازت را کړو د جنگ د لګي مودې لپاره فتح مکه په مکه باندې اتم ذل حجې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه جګړه کړې و د مکه فتح کولو لپاره هغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه فرمایي چې ما تعالی مختصر وخت لپاره اجازت ور کړو و اذا ورکلا يرفعو چې اوچتول ابراهیم او ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا قاعده یا قاعده ناستیتا یا بنیاد ته ویل کیږي دا بنی قاعده ته قاعده ځکه وایي دا د تعلیم یا د الف ب ت س بنیاد وي نو بنیادونه اوچتول دیوال ته هم ویل کیږي من البیت د کورنا د بیت الله نه بیت نه مراد دلته بیت الله ده د الله د کورنا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام هم هغه مر سره لګیاو نو بیا دی دعا وکړه ربنا ایز مونږ ربا تقبل تقبل کې منا زمونږنا انک بشکت انت امت السمیع اوریدن کې العلیم او په هم دا دعا سره د هر عبادت نه بعد کوي بهترینه دعا ده اسیم تاسو مضمون لحاظ سره ګوري چې کم مضمون کې کما دعا شي وي د هغه مناسبت سره خپل اعمالو کې خپل عبادتو کې هغه سي دعا کوي د قرآنی دعاګانې په دې کې ډېر زیات خیر او برکت هم ده ځکه چې الله تعالی خود لري او قبولیت هم یقیني وي نو ربنا ایز مونږ ربا وجعلنا تجوړ کا مسلمین مسلمانان وجعلنا جوړ کا مونږه دواړه مسلمین تابعدار مسلمانان یې تابعدار لکه د خپل ځان تا د پاره ان خپل ځان
ومن ذریتنا او زمونږ اولاد نه هم څه امه مسلمه یو جماعت تابعدار امت مسلمه جوړ کې مونږ دواړه تابعدار د خپل ځان او جوړ کې زمونږ دواړو د اولاد نه یو امت مسلمه او دا الله تعالی قبول کړ دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه ده او دغه امت ته امت مسلمه او یا د مسلمان امت ویل کیږي د دې صورتحال یا د دې اولاد داسې وو چې ابراهیم علیه السلام دو زامن یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی وو یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام دول زامن وو چې پاغه کې یوسف علیه السلام هم وو په دې کې به پیغمبران راتلل او اهل کتاب اوندې ته ویل کېږي بنی اسرائیل اوندې ته ویل کېږي نو پیغمبرانو دا سلسله جاری وا تر عیسی علیه السلام پورې د بنی اسرائیل یا د اسحاق علیه السلام د اولاد یا د یعقوب علیه السلام اولاد نه اخره پیغمبر دا عیسی علیه السلام بیا الله تعالی دینه دا صلاحیت او دا فضیلت واغستو د اسماعیل علیه السلام خاندان ته ور کړلو او د اسماعیل علیه السلام خاندان نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو په دې نتیجې کې کومه په دې آیت کې وګورو نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د دواړو اولاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دے او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منون کو ته امت مسلمه وای نو جوړ کې الله تعالی زمونږ دواړو د ما او د اسماعیل علیه السلام نا امت مسلمه امت یو تابعدار لکه د خپل ځان یعنی تا د پاره و ارنا او مونږ ته او خایا رزدک په مونږ باندې او خایا مونږ ته آسان کا مونږ ته مناسکنا مناسک عام طور باندې استعمالي کی د حج طریقې ته خو لفظي معنی د حج طریقې نه د ژوند د تیرولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې هر یو کار ته یا هر یو عبادت ته مناسک یا منسک ویل کیږي نو او خای مونږه ته طریقه د عبادت د ډېر بهترینه دعا ده ځکه چې ډېر خلک د عبادت په نوم باندې اعمال کوي او قبليږي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې نه نو چې کله سړی سوال کوي چې الله تعالی ماته هغه عبادت توفیق راکړي چې هغه فائدہ من وي هغه ستا خودلی شوی طریقې نو او خای مونږه ته مناسکنا طریقې د عبادت خپل وتوب او توجه کومږه ته را برابر شمږه ته مهرباني وکا علینا په مونږ باندې انک بشکت انت امت التواب دیر تو بقبلون کئ بار بار تو بے قبلون کئ ہر بار تو بے قبلون کئ الرحیم او مہربان هم یہ نو ربنا اے زمونږ ربا وبعث الیگا مقرر کا واستوا فیہم پدوی کی پچا کی پدی امت مسلمہ کی پدی امت مسلمہ کی رسولا یو پیغمبر منهم د امدینا ان د موږ ماو د اسماعیل علیه السلام د اولادنا یتلو چې هغه تلاوت کوي علیهم په هغوی باندې دا ډېر عظیم او ډېر معنی خیز دعا ده ډېر زیاته معنی خیز دعا ده دا دعا کړی و ابراهیم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم ما په حق ابراهیم علیه السلام دعا کړی و چې زما د دې اولاد امت مسلمه ته یو داسې پیغمبر ورکی بیا په دې کې څلور کارونه په دې دعا کې الله تعالی ذکر کړی دي نو یاد ساتئ یا بچو او یا مشرانو څوک چې دا وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کوم اب د دې څلور شیونو خالی نه اب دا څلور کارونه نه دغه څلور بنیادی کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د ابراهیم علیه السلام دعا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې الله قبول کړي دا هغه دا نو اے رب زمونږه ولېګا پدوی کی رسولن یو پیغمبر منهم د امدینا یتلو چې تلاوت کوي علیهم پدی باندې تلاوت کوي پدی تلاوت درستګي الف با تا سا الف لام میم ذالک الکتاب الف لام ذر الکاف ذر کی تی الف تا بی پشبو چې دا ټکی برابر کی د ح خروج د ضاد ویل د طا ویل د تا ویل وغیرہ چې دا ورته خای نو کيو سړی یا یو استاد یو مدرسې کې دغه الفاظ یا دغه حروف خود لیکيږي نو دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ده دام دغه د کارونه یو کار ده یو ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکي دی ته د کتاب یا الفاظ یو خدل بیا تعلیم ورکي د الحمدلله دا معنا ده د ذالک دا معنا ده د من الناس دا معنا ده د من الله دا معنا ده دای مطلب ده تعلیم د کتاب
یعنی که یو سړی الفاظ د قرآن زده کوي یا حفظ کوي نو دا یوه شعبه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه، تر څو چې تعلیم یې کړی نه وي د هغه علم یې حاصل نه وي کړی د قرآن، نو دا دویمه شعبه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري د نبوت د دې امت بنیادی کارونو نه. دویم والحکمت، د حکمت لفظي معنا ده هوښیارتیا، پوهه. بیا د دې تشریح مفسرینو مختلفه کړې ده، پیغمبري ته هم وایي ځکه ټولې د پوهې خبرې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته هم وایي ټولې د پوهې خبرې دي، عبادت کول د الله په خدا الله تعالی په حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې دا ټول د حکمت خبرې دي. خو دا ټولې چې راجمع کې نو دلته معنا داسې کېږي والحکمت او طریقه د دې احکاماتو پورا کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لګه وګد شوله معنا. نو اے الله داسې پیغمبر اولیګا چې د قرآن الفاظ وخایي او تعلیم ورکی او د هغه عبادت او طریقه وخایي. حکمت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا درې کارونه شو. بیا توجه وکړه، قرآن تلفظ ذکرو، معنی ذکرې، اوس د دې لاګو کول امپلیمنټیشن دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې کیږي. لکه حکم شوی دی چې منځ وکړي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو حکمت بیا څه مراد شو؟ نو الله هغه فرمایل چې منځ فرض دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدا چې سحر 2 رکعاته فرض دي، ماسپخین 4 رکعاته فرض دي، مازدیګر 4 رکعاته فرض دي، ماښام 2 رکعاته فرض دي، دای قیام دی، دای سجده ده، دای رکوع ده، دا ثنا ده او دا تسبیحات دي، دا هر یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا عمده کرنګي ټول اعمال دته حکمت وایي. درې ويزکیهم او پاکی دوی. زکات لفظی معنی ده صفائی یا بڑوتری، دواړه معنی صحیح دي، صفائی او بڑوتری زیاتواله. مال زکات زکه وایي چې مال صفا کوي هم او مال ډیرای هم. کله چې دا عمل تراشي دا ټکه دا لفظ نه دی مطلب بیا صفائی د تربیت په ذریعے سره، صفائی د تربیت په ذریعے سره. نو اے الله تعالی داسې پیغمبر اولېګا چې تلفظ هم د قرآن وخایي، تعلیم هم د قرآن وخایي، طریقه هم د عبادت وخایي او تربیت هم وکي، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام تربیت کړو او دومره بهترین طریقې سره کړو چې هغه صحابه کرام مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې کم صحابي په تاسو راړی بس تاسو به هدایت بیا مومئ. زما صحابه زما د ستورو په شانتی دي او خاص کر خلفای راشدین تربیت چا کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا څلور کارونه شو. کچیر یو مدرسه، یو عالم، یو سړی، یو پلار، یو مور یا زنانه وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې مدرسه چلوم یا کار کوم یا دین کار کوم یا تبلیغ کوم او دغه څلور کارونو نه خالی وي نو دا ناقص ده. کدا مدرسه دم ناقص ده، کدا سړی دم ناقص ده او کدا کار دم ناقص ده. دغه دا څلور کارونه دا متعلق دي د قرآن. طلب بیا واوري، طلب بیا دومره تاکید ځکه کوم چې دا کار ځان ته مقرر کوي، دا اوکي دا کار دا د نبوت کار دی او دا د امت کار دی. اصل کې دا بنیادی ذمہ داری ده، بنیادی ذمہ داری ده زموږ تاسو. قرآن تلفظ وخایي خلکو ته، کور کې بچو ته، خاوند ته، خدي ته وغیرہ او بیا معنی زده کوي او خی بلغوا عني ولو آیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما طرف نو رسوي ک یو آیت دی ولې زده کړي نه، یو آیت وی مو رسو. دا خو انګريز یو سازش کړي او چې ویلي قرآن زده دی او مې وایا او مې زده کوه مې خایا. دا د قرآن خلاف سازش شوی او موږ مولایانی هغه خبره منی ټول. بهرحال قرآن آسان دی او بلغوا عني ورسوي ک یو ټکه مزده کړي ولی نه. دریم وکړ نشو. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې اعمال او خایي، منځ بداسي کوي، روزه بداسي ساتي، حج بداسي کوي، خدي سره به تعلق داسي ساتي، خاوند سره بداسي کوي، کاروبار بداسي کوي وغیرہ وغیرہ. ټول دا څلورم د دې مطابق به د شاګردانو یا چا سره چې تا تعلق یا کوم کار چې کوي دا غیب باقاعده عملی تربیت پکې صفا کوي، به شرک نه به صفا کی، بدعات نه به صفا کی، ګندګي نه به صفا کی او چل به ورته وخایي، تربیت بو کی، د تقریر طریقه ورته وخایا، د خودنه طریقه ورته وخایا. بهر حال خلاصه دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ذمہ داری وا د بعثت د نبوت او دعا وا چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی قبول کړی و. نو کم یو امتی دا دعوت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی هم دا څلور کارونه وکړي.
او ظاهر ده چر کار کوي نو زکه خو الله دې موږ توخای. نو ربنا ای زمونږ رب وبعث لغفیم په دوی کې رسولن یو پیغمبر منهم د امدینا یتلو چې تلاوت کوي علیهم په دوی باندې آیات کستا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي دوی ته د کتاب والحکمت او پوها سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ويزکیهم او پاکی دوی تربیت یو کی دوی انک بشکت انت العزیز ذوالوری الحکیم خاوند حکمت ولای تکول شي دا کار. ومن يرغب او څوک دی چې برغبت بشي پناه بو اخلي لری بشي انکار بو کی هم ملت ابراهیم دین د ابراهیم نا طریقې د ابراهیم نا توحید د ابراهیم نا دا څومره کمکلی. ومن يرغب عن ملت ابراهیم او څوک دی چې مخ بواړی دین د ابراهیم علی السلام نا الا ها وا بړی من اغه څوک صفها چې کمکل کی نفسه ځان خپل دا به بیوقوف سړی وي چې د ابراهیم علی السلام دین نه اوړي او د ابراهیم علی السلام بنیادی کارونه دوو شرک دا خلاف ان توحید کړو او د مظالم خلاف مقابله کول هر یو ظلم مقابله کړی ده د نمرود مقابله د حالات مقابله د بی پر خدل وغیرہ دا ټول. ولقد اصطفیناه ولقد پتاکیک سره اصطفیناه مونږه غوړه کړو مونږ خوخ کړو مونږ چناو کړو یعنی په ډیرو کسانو کې زه ګورم چې را داغ شاګرد زما تکړه دی یا دا د کار قابل دی نو زه پکې راخوخ کما چې ته به دا کار کوي. نو الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام مونږ راخوخ کړو په دې انسانانو کې په دنیا کې و انه بشک هغه ابراهیم علیه السلام فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبی. الله دې موږ تاسو د نیکانو نشمار کړي. وَإِذْ وَرْكَلَا قَالَتِ أُولِي لَهُودَتَ ابراهيم عليه السلام تا ربه د رب اسلم تابعشا تابعدارشا مسلمان شا تابعشا قال نو أولي ابراهيم عليه السلام اسلمت ز تابعدار یما لرب العالمین در رب العالمین ز تابع یما الله ووصى او وصیت کړو وصیت اخری حکم تاکیدی حکم ته ویل کیږي چې بیا بدلیږي نه. نو وصیت کړو حکم کړو بها د عمده خبرې د عمده کلمې د عمده اسلام ابراهیم علیہ السلام بنیه خپل زامن ہوتا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم امدا وصیت کړو او ویلیو چې یا بنیا ای زما زامن هو ان الله بشکل تعالی اصطفا خوخ کړه دې تاسو ته ور کړه دې لکم تاسو د پاره الدین دا دین معنا مې تاسو بار بار کړی دا طریقه د ژوند تیرولو ټولي طریقې ته ویل کیږي. فلا تموتن د دې به تشریح ورسره سورته ال عمران کې راځي ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه چا چې د اسلام نه علاوه بل طریقه د زندگی خوخه کړله قبلي کې بنا. نو فلا تموتن نو ممری تاسو الا مگر پداس حال کې وانتم او چې وای تاسو مسلمون تابعدار. ممری مطلب دا نه دی چې مرګ سار کې مرګ نه چی سړی سارولې یعنی هر وخت تابع اوسېګا چې مرګ در باندې راشي چې ته په حالت د اسلام کې وي. موږ په جماعت کې تابع او کله ټوپیم په کې بسر کو د پلاستیک او زه همیشه دا یو لطیفه وایم چې دا سی وخت براشي چې پلاستیک ګيري بم جماعت کې بیا پراتی وي نو بیا بخلا غچي او داسې وي نه هر وخت تابع اوسېګا بازار کې کور کې په حالت کې چې مرګ در تراشي چې ته مسلمان یې ام کنتم وای تاسو ځکه دی ویلي چې ابراهيم عليه السلام خدا سي نو یا په دې دین باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به اعتراض کوي یا په مسلمانانو نو الله اوس دینه پښتنه کوي ام کنتم وای تاسو شهدا اگواهان موجود حاضر از هغه وخت کې حضرا چراغ حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا الموت مرگ از هر کلا قال چې اولی اغه ابراهيم یعقوب علیہ السلام لبنیه خپل زامنو ته ما تعبدون د تشی عبادت بکوي من بعد زمانہ ورستو ما نه ورستو قالوا اغه زامنو اولی نعبد مونږ به عبادت کو الہ کستا معبود و الہ ابائک استاد پلار معبود چې ابراهيم علیہ السلام او دغه معبود چې الله تعالی ده ابراهیم چې هغه پلار دستا ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق
اسحاق علیہ السلام او پلار نکته هم ویل کیږي مشران ټول ته ویل کیږي نو ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د اغي الہن چغه الہ د معبود د واحدن یو ونحن امغ چیو له اغد پارا مسلمون تابعدار یو دا د خاندانو نو دا غوغی دا خبره کړی و دی به یو بل اعتراضم کو او دا به ویلی چې مونږ د یعقوب علی السلام خاندان یو مونږ داسې زبرګان یو نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته 2699 نمبر دی چې هیڅ څوک به کامیابیږي د نسل په بنیاد باندې نه چې دا د فلانی زوی دی او د فلانی اولاد دی بلکې چې عمل مخکې نه کی نو نسل نشي مخکې کولای او که نسل مخکې کولای شوي نو ابو لهب مخکې وي او بلال ورسته وي رضی الله تعالی عنہ او کنعان به مخکی وي چې د لوط علیہ السلام بچي او د نوح علیہ السلام بچي هم نو تاسو حاضر وي په وخت کې چې او ویلی یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته چې تاسو بچا عبادت کوي هغه او ویلی چې استاد الا استاد پلارانو نه نکونو الہ واحدا جغه الہ دی یو ونحن مونږ له مسلمون تابع اغد پارا تلک دا امه یو ډلوا یو جماعت قد پتا کې سرا خلت تیر شوه دی لها اغه د پارا اغه امت د پارا اغه ډلې د پارا ما هغه بدل دی کسبت چې هغه کم کار کړی دی کم عمل چې هغه کړی دی هغه ته هغه بدل ملاويږي ولکم او تاسو د پاره ما هغه څه دي کسبتم چې تاسو یې کوي تاسو یې ګټئ تاسو د تاسو د عمل بدل ملاويږي او تاسو د هغه د اعمال بدل نه ملاويږي د خلک چې وایي چې موږ د فلانی نه کوي فلانی د خاطر یا فلانه دا څه خبره ده یا د کوم چې د خلک ایصال ثواب کوي ایصال ثواب نشته نرسي الله واضح حکم دلته کړی تا د پاره وستا عمل هغه د پاره باغی عمل باغی تر ها دعا کوا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دعا کوا ورته ولا تسالون او تاسو نه سوال نه کیږي عما د اغباره کې کانو چې و اغي يعملو چې عمل وکاو دا غي عمل به تاسو نه پختنه نه کیږي تاسو عمل باغی نه پختنه نه کیږي نه به تاسو عمل اغي ته فائدہ رسي نه باغی رسي ها دعا رسي فائدہ وقالو او دی وی دا يهوديان عیسایان کونو چې شي هودن يهوديان او نصارا یا عیسایان تهتدو نو لار بیا ممي دی وای چې يهوديان شي نو پلاری شوي یا عیسایان شي نو پلاری شوي پلاری بشي تاسو نو الله جواب ورکړي قل تورته اوایا د دې چې وای داسې نه ده قل ته اوایا بلکې ملت ابراهیم دین د ابراهیم یا داسې معنا کوا طریقه د ابراهیم علی السلام حنیف لکیږي یکسوتا یعنی یو الله ته مخو پکې اخوا دې خو ملاوت نه کو په عبادتو کې مونږه پشان دي چې الله نم غواړو بابا سم هم خوش خپنه شي او پیر سم هم خوشاله خپنه شي او لوی ځوانم خوشحال شي دا موشي دا شرکیات او ملاوت کوون کې نو ابراهیم علی السلام یکسو صرف د الله منلا حنیفا چغا یکسو یک طرف او صرف د الله وما كان او نو هغه من المشرکین د مشرکاننا قولوا او ای تاسو ټول تاسو مو وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وما انزل او هغه چې نازل شوی دی الینا په مونږ باندې وما او په هغه ان په هغه هم ایمان راوړی دی انزل چې نازل شوی او الى ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او په اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او په اسحاق علیہ السلام و یعقوب او په یعقوب علیہ السلام والاسباط او د دې په اولاد باندې د ټول باندې زموږ ایمان دی لا نفرق بین احد موږ فرق نه کوو ټول د الله پیغمبرانو او د الله تعالی احکامات راوړي دي وما او اغا اوتیا چې ورکړي شوی او موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته وما او اغا اوتیا چې ورکړي شوی او النبیون پیغمبرانو ته من ربهم د رب د دوی طرفنا د دې طرف طرفنا د ټول باندې موږ ایمان راوړل دي لا نفرق موږ فرق نکو موږ جدائی نه راولو بین احد پمند یو کس کې منهم د دینا چې ابراهیم علیہ السلام منو او موسی علیہ السلام نه منو موسی علیہ السلام منو او عیسی علیہ السلام نه منو عیسی علیہ السلام منو او موسی علیہ السلام نه منو دا د دې کردارو نه موږ داسې نکو موږ دا ټول منو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تورات په عبرانی ژبه کې وو او دی به چې کله تشریح کوله نو په عربی کې به کوله نو د دې خبرو باندې به نه تصدیق کوي او نه به تکذیب کوي ځکه چې دی په کې ملاوت کړي دي نو رښتا او دروغ پته نه لګي نو تاسو اعتماد کوئ په قرآنی کریم باندې ها هغه خبره د تورات یا د انجیل صحیح غنئ چې هغه قرآن سره ټکراو نه راځي هغه صحیح معنی الله تعالی دې تاسو کوئی کی په قرآنی کریم باندې نو لا نفرق بین احد منهم ونحن او مونږ چې له د هغه انم دی الله تعالی د پاره مسلمون تابعدار یو فإن بیا کچره آمنو ایمان راوړي بمثل پشان ما د هغه آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دي صحابه کرام ته الله فرمایي او دا ډېر اهم آیت ته د صحابه کرام په مبارک کې چې صحابه کرام سره مینوي دا آیت ډېر خوندور آیت ته د صحابه کرام مبارکي نو کدوی ایمان راوړي پشان د ایمان د تاسو ان تاسو یا صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نو چا ایمان چې د صحابه کرام پشان دی وی چا ایمان چې پشان دی وی فقد اهتدوا فقد بس په تحقیق سره اهتدوا د په هدایت شو د لار بیا مندلا نو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا پشان د ایمان د تاسو چې راوړي نو بس دا بیا په سملار شو و انه کچری تولوا دی اعراض کو مخی واړو فانما بس بشک خبره دا د بل نه دا هم دوی فی شقاق په مخالفت کی دی بیا شق شلدو ته ویل کیږي نه دا رسی او دا کړي بیا د سلګیدل نه دا بلکې دا منځ کې کټ شوی دا بل خواته دا یا لکه د اوبو ته بند واچي په بل طرف ته واړی بیا ندی بیا په مخالفت کې دي فسيكفيكهم الله بزر دې چې کافی بشيستا د پاره د دوی الله وتا د پاره کافی شي وهو او هغه السميع اوردن کې د العليم او په هده فسيكفيك بزر دې چې کافی بشي تا د پاره په مقابله د دوی کې الله وهو السميع العليم او هغه اوردن کې د او په هم دې صبغه الله رنگ د الله تعالی عیسایانو به چې څوک عیسائی شو نو بیا به یو زیړ قسم رنگ پی واه او بیا به ویلي چې بازا دته استباغ وشو ولا رنگ ورته ولګي بازا زموږ عیسائی شو یا دا سينوري مختلفي طریقې لکه هندوان څنګه دلته سندور لګي وغیرہ چې بازا د هندو شو یا دا سينور وغیرہ نو الله وې دا رنگونه منګونه پیدا نه کوي بلکې رنگ د الله رنگ شهید الله پر رنگ کې نو صبغت الله رنگ د الله ان اختیار کوي رنگ د الله دا نور کته هر څو کې او کده چا په شان دي شکل جوړ کې او کده چا په شان دي پګړې په سر کې او کده چا په شان دي کپڑے واچي خو چې زړه کې دي ایمان او توحید نوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې د عبادت نوي الله دا فائدہ نه کوي ومن احسنو او څوک د ډیر خایسته من الله د الله نه صبغتن پرنګ کی یعنی چا عبادت کولې دی چې هغه د الله په عبادت په احکاماتو کې او دغه په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کې د نه کولې بلا څوک اگر ګډېر خسته کپڑے چولی ولی نه اگر ګډېر خسته شکل جوړ کړي ولی نه د ډېر جوبې کوبي او د ډېر اهتمامات چې کوي دا عموما په عملونو کې د ډېر خوندور نه الله دې بچ کی مونږ تاسو د بد عملینا ونحن او مونږ چیو له د اغه ان د الله عابدون عبادت کون کیو قل اوایا اتحاجوننا آیا جګړه کوي تاسو مونږ سره بیس مباحثه کوي مونږ سره فی الله د الله مبارک وهو او اغا ان الله ربنا زمونږ هم رب دې وربکم استاسو هم رب دې ولنا او مونږ د پاره اعمالنا زمونږ عملونه دي ولکم تاسو د پاره اعمالکم تاسو اعمال دي ونحن او مونږ چیو له د اغه ان الله د پاره مخلصون خالص عمل کوون کیو ملاوت پکې نه کو صرف الله د پاره الله رضا د پاره ام تقول د دې یو ساده غوته مثال ته بیانوم بیا په دې مخلصون د بار برادي د ټکی بیان تاسو کویږي دلته نه یا کور نه تاسو وځي جمعه ته منځ کوما صحیح شو نو کا جمعه تلاړې موږ دی وکړو الله رضا ده پاره نو دا خالص عبادت شو خو کته اوس جمعه تزیو بوای چې جمعه تزم یو 2 کیلو پی بمرا والا مولا سودا بمو کو من بمو کما نو دا عبادت ته ولا به قبول کی ان شاء الله داتل خدای ته خالص نه وایي دغه نور ملاوت شوی دی ها بعضی ملاوتونه د قاعدو دي د عقیدې دي هغه ډېر خطرناک دي او بعضی د اعمال دي هغه کم خطرناک دي
نو خالص مطلب چې بل ملاوت پکې نه ام تقولون آیت سوای ان چې بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط او د دې اولاد کانوا هودا یهودیان او نصارا او یا عیسایان. تاسو دا وایي چې دا يهودیان یا عیسایانو، دا موږ خلکم وایي، دا د عجیب دي. و ابراهیم علیہ السلام چې او حنیف مسلمین، حنفی مسلمانو، او قرآن کی تعریف کوي. دا خبره باغیم کوله چې ابراهیم علیہ السلام يهودي دی او ابراهیم علیہ السلام عیسائی دی. بهرحال محرفین ډیر دي. قل اوایا انتم تاسو عالم ډیر پوهیږئ ام الله ک الله وایي تاسو يهودي نو او ته وایي چې او الله وایي چې عیسائی نو تاسو وایي نو الله ډېر خبر ده که تاسو ډېر خبر وایي. ومن اظلم او څوک د لوی ظالم ممن د هغه چانا کتما چې پټ کی شهادتن گواهی عنده چې هغه سره ده من الله د الله طرفنا. ان الله د کتاب نه خبر ورته معلومه یو خبر ته پته ده چې دا پیغمبر حق ده او ابراهیم علیه السلام يهودي عیسائی نو د قران د الله کتاب دغه باوجود پټ کړی نه وایي. وما الله او ند الله بغافلنا خبره عما تعملون اغ اعمالنا چې تاسو کوي. تلک دا امه یودلوا قد پتاکیک سرا خلت تیر شوی دا لها اغه د پارا ان اغه ډلې د پارا ما هغه بدل ده کسبت چې اغه کړي ده، یعنی بدل پیسې هغه ثمرات هغه دي چې هغه کړی دي. ولکم او تاسو د پاره ما هغه څه دي کسبتم چې تاسو کوي. او دا ډیر بهترین آیات ته د ایصال ثواب وغیرہ په تردید کې. ولا تسالون او سوال بن کیږي تاسو نه احمد هغه تبارکی کانو چې وو یعملون هغه عمل کون کی هغه اعمال به تاسو نه پختنه نه کیږي او نه به هغه عمل بدل تاسو در کول کیږي یا تاسو هغه تر سوال شي. دا څنګه ده سيقولو زرد چې او بوای چونکه مخکې د کعبه حکم راځي د بدلیدو د قبله کعبه طرف ته نو هغه باره کې مخکې نه بیګا ما تاسو خبره کړی و چې 16 یا 17 مهینه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې بیت المقدس طرف ته منځ کړو او بیا له حکم کو بدل کو دا. نو سيقولو زرد چې او بوای السفهاء او بیوقفان قمقل من الناس د خلقنا ما ولاهم تشي واړه ولدی. دا څنګه مسلمانان دي کله دی خو منځ کوي کله دی خو منځ کوي ما تشي ولاهم واړه ولدی عن قبلتهم د اغه قبله د دینا یا قبله د دینا التي اغه قبله کانو چې ودوی علیها په اغه باندې معنی به شو کنه ما تشي والله والا ولدي عن قبلتهم د دې د قبلینا التي اغا كانوا چو عليها باغي باندې. قل اويا لله الله د پاره المشرق مشرق دی والمغرب مغرب دی. دا حکیمانه جواب دی. تاسو کار دی الله مرضی ده کدی خاطر توایو کدی خاطر توای. الله د پاره مشرق او مغرب دی يهدي لا رخيمن اغچا تيشا او چې خوښي الله غواړي الى صراط مستقيم په طرف د سي خلاره ادا د الله مرضی ده چاته غواړي سي خلارو خای. وکذالک هم دغرنګي جعلناکم ماکړی تاسو یا شاګردانو زب حیثیت استاد ته کوم کنه موږ تمره استادی نه تاسو نه کشرانیو الله مې عزتمن ک تاسو زموږ عزت کوي. دا سي آیتونو ته ډېر په توجه سره غور کوي. دا ذمہ داری آیت ته موږ خلک وایو کنه به د ثوابونه غټا دا ثوابونه آسان کار دی ډېر آسان دی خو جنت بنیادی طور باندې غټل کیږي په ذمہ داری پوره کول باندې. ذمہ داری پورا کو زت आवाज ته بازار ته چې 15 کیلو پي راوړه او تراغلی او 10 کیلو ګلان دی راوړل ما د پاره نو زه به دا سوای یا ته ما ته سوای که زه دا کار وکم چې ګلان دی راوړل خدي خو ته ما پوي پسې استولې ته ما پوي پسې استولې نه وړي او ګلان دی راوړل نو دیو جنا بعض اعمال زمونږ تاسو فرض منصبی دی بحیثیت مسلمان بحیثیت امتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا صرف عبادت نه ده چې ځان ته ودرېږي وي کی دا ذمہ داری ده دا هغه عبادت ته چې د دې الله پختنه کوي تانه د دې په پختنه کوي هغه کې یو آیت دا ده
وکذالک هم دغرنگی جعلناکم کړي مې تاسو امتن امت وسطن برابر درمیانا بهترین د عدل لتكونوا دید پارا چې شی تاسو ډیر خطرناک آیات ته ګوره کپی پوي شوي چې شی تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شی پیغمبر علیکم پتاسو شهیدا گواه قیامت کې دوه درې قسمه گواهانی یو گواهی به د دې امت وی د موږ تاسو د امت چې الله تعالی به نوح علی السلام راولي یا بل پیغمبر براولي او هغه نه په پښتنه وکي خط توجه شه دا خبره ګوري چې مداري لپاره ډیره ضروری ده صرف کیسه نه ده چې تا د خپل امت ته پیغام رسوله هغه ورته وي او الله تعالی ما رسوله قوم نه په پښتنه وکي تاسو ته پیغام رسوله قوم به انکار وکي نه نه رسوله دروغ وای نو نوح علی السلام به وای دی دروغ وای نو الله به ورنه پښتنه وکي نوح علی السلام نه چې تاسو را گواشتا وای اوشتا څوک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت ته اشاره وکړي چې داخله مونږ تاسو ته هغه به گواهی وکړي چې دا قوم دروغ وایي او نوح علیه السلام رښتیا وایي دا قوم به بیا اعتراض وکړي چې تاسو هغه وخت کې وای نه تاسو څنګه گواهی کوئ تاسو ته پته تاسو کو 15000 کال وروسته پیدا شوی یا 10000 کال نو دې به ورته وایي چې مونږ ته الله ویلی په کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې نوح علیه السلام خپل دعوت رسوله ده او مونږ په ایمان او مونږ په یقین وو چې دې ویلی نو رښتیا وو ابو بکر صدیق ته صدیق وای چې ابو جهل ورته په منډه راغې وای تا ملګری غلېونه شي وای بګاش په اسمان ته خطلې و وای دا خبره هغه په خپل کړې ده وای او وای ما دې قسم په الله چې رښتیا دي دوم دې ته ایمان وای د صداقت وای او صادق وای نو د دې گواہی و الله قبول کړي دا خو عامه گواہی ده خطرناک گواہی دا بلا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایل چې تلاوت وکړه هغه تلاوت شروع کو سورہ نساء شروع کړه چې کله دې آیت ته ورسېدو آیت نمبر 41 دا چې تانه په قیامت کې الله پوښتنه کوي چې دا دعوت رسول کنه رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سورہ نساء آیت نمبر 41 نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا شو او په جړا شو او کی توي دي دغه احساس ذمہ داری وو چې تانه په قیامت کې الله پوښتنه کوي نو بیا عبد الله ابن مسعود ته ویلي چې بس کا ان نور زده دا هغه تصور نه جمع کولای چې مانه الله پوښتنه کوي ما به دا کار کړی نه دا دویم قسم گواہی ده او دا گواہی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي په دې امت باندې چې ما دا دعوت رسوله دریم قسم گواہی چې ډېر خطرناک ده زموږ استاسو ده اب داسي وي هغه باندې ځان پوي کوي یو اول گواہی موږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې ما دا دعوت رسوله بل گواہی به داسي وي ساده الفاظو کې تاسو په یوم چې مثلا د دې د تنجدید د پولیس کالونی د یا تاسو خپل کله تصور کې خپل کلی نو پزړه کې والي د هغه کلی یو سړی به الله را پاسي تا قران ویلو یا ترجمه دې کړي وا یا تا توحید باندې برابر وي یا شرک دی ولې کو نو دی بو یا لزنو خبر نو ما ته مولا سے ویلو چې دا څه کوونو نو بیا به الله ونه پښتنه کوي چې تا ته چا د قران دعوت نه ودر کړي نو دی بو انکار وکړي چې نه ورا کړي وای کم دی وای دا فلانی کلی خپل کلی نوم تاسو سره کې والي نو دا هغه کلی یو بل سړی برا پاسي تاسو بل هغه ته وای چې تا قران ویلې وای او تا د دعوت ور کړو نو دی ورته وای چې او ما دعوت ور کړو دا گواہی به دغه په خلاف باندې قبول کی بیا الله تعالی او هغه گواہی به د خلاف قبول شي او دا سړی بخلاص شي او هغه براګیر شي کچېری تا دعوت ور کړې نه او الله تعالی پختنه وکي چې تا ته دعوت ورکړو ته په توحید په دې موحد وي او تا کو سنت معلومو نو تا ته دعوت ورکړو نو بیا به دې وایي چې نه ما نه ورکړې نو دې بم پکې راګیر شي دې بم به پکې راګیر شي ولې نه ورکړم ولې ته امت وسط نه وي تا د ما امت وسط ته جوړ کړې تا د امت سره پر بل پیغمبر خو بنه راتلو ګوري دا ډیره درنه خبره ده چې بل پیغمبر بنه راځي د پیغمبري کار بمغه تاسو کو دا امت بکې دا بل پیغمبر نه راځي مخکې امتونو په شان ته نو د هر سړي ذمہ داری دومره ده څومره چې د صلاحیت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې او پښتنه وکي الله نو دیو جنا الله فرمایي چې تاسو ما امت وسط جوړ کړي
دې د پاره چې گواهان شي تاسو په نور خلق باندې او پیغمبر علیه السلام گواهیو کی په تاسو چې ما رسوله وو نو بیا هغه وخت کې څه کوي تاسو الله دې موږ معاف کی بیا معنا ووري وکذالک هم دغه رنګ جعلناکم جوړ کړی مې تاسو امه وسطن یو امت برابر بخاری کې د دې معنا امت عدل د انصاف ولا او بیا د دې وسی مضمون دی لفظي معنا درمیانا لتكونوا دې لپاره چې شي تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شي پیغمبر علیکم په تاسو باندې شهیدا گواه وما جعلنا او نو ګرځولې مونږه القبلة قبلة التي اغا كنت چې ویت علیها پاغي ان بیت المقدس دغه یو ځای دی چې د بیت المقدس طرف ته اشاره ده چې الله حکم کړو د بیت المقدس مونږه ته ګرځولې وی په بیت المقدس باندې د پاره د ازمایش څه ازمایشو لنعلم د پاره چې مونږه معلوم کو او پیژنو لفظي معنا خو پیژنو د خلاته مخ کې نه پته و نو دی وجنه غمانه چې الله شان سره خون نه کوي نو دی وجنه چې مونږه راخکار کو وای خایو خلکو ته من چې څوک دی یتبعو چې پیروي کوي الرسول د پیغمبر ځکه چې قبله اړول خو ځاسانه خبره نه ده مخړاول او دا چې عجیب صحابه کرامو چې زنانه ورستو ولاړې سړی مخ کې ولاړو او مخ راتاو هم کړو خدي ورستو لاړې او سړی مخ کې لاړل او منون کې وا خلقو ممن د هغه چانا ينقلب چې واوړي یا واړی اعلی عقبه په خپل پوند باندې پوند ته ویل کیږي چې مونږه معلوم کو چې څوک دی چې پیروي کوي د پیغمبر چې واوړي په خپل پوند باندې په طرف د بیت الله وان كانت او یقینا دا ډیر وا لکبیرتن غټه خبره دا حکم په منلو کې ډیر ګرانو آسان خبره نه و چې دی قبله ته دیمز کړي وي او ته مخ راواله بل طرف ته په دومره آسان وته حکم باندې چې الله ویلي یقینا و دا حکم ډیر ګران یقینا و دا خبره ډیر غټه الا مگر علی الذین فوقسان باندې هد الله چې الله ورته هدایت کړو هغه ته نه وګرانه هغه د الله شان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان باندې پویدل بس وی منل وما کان دلته یو اعتراض سوال پیدا شو صحابه کرام ته چې دا مخکینی منځونه چې موږ بیت المقدس ته کړی دي نو دا ضایع شول نو الله جواب ورکړي چې نه هغه ما حکم وو هغه قبول دي یا کم کسان چې مړ شوی دی او بیت الله طرف ته منځ کړي نه دي نو آیا دا غي منځونه قضا شو الله وینا الله عمل نه ځای کوي هغه زما حکم وو هغه عمل قبول دي نو وما كان الله او نه دی الله تعالی ليضيع چې ضایع کی ایمانکم ایمان دستاسو او کدا سي مانو کې نو ډېر خوند بو کی عمل دتاسو چې کړه مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې او د الله په حکم باندې ان الله بشکل تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف ډېر مهربان دی رؤوف رأفتن دی انتهائی نرم زړه